السلام علیکم دوستانو، زه ارشد کوم. څنګه چې الله خیر جوړ یو ټیک ټاک. نن به ان شاء الله کابلی پلاو پخو. کابلی پلاو څنګه پخیږي راځئ څه وکړو. 1.5 کیلو چاول دی، 3 غنټې مخکې اوبو کې چولې وي، صحیح ده. او دا غوښه ده 1.5 کیلو، دا مو وخوټونه او بیله مو کېږدوله خامه مزدره پستا کې، صحیح ده. او دا د غوښې نه کومه یخنۍ وتلې ده، دا به انشاءالله بیا چاولو کې استعمالوو. او 4-5 ټماټر دا به ښه مزېدار کاټ کړي، ورسره 3-4 پیاز دا به ښه مزېدار طریقې سره کاټ کړي، صحیح ده. او اخري کې به لغونې مویز او 1-2 یا 3 ګجر. دشکي کې به 1 کپ تیل واچوئ غوړي، صحیح ده. صرف 1 کپ تقریبا لغونې سوي، ډېر زیات مه استعمالوئ. او بیا به ورکې کوم پیاز مو کاټ کړي وو هغه پیاز به دې کې واچو او دا به ګیس پر پسې ولګئ او وره به لړې چې دا بالکل څه شي لغونې براون کلر شي، صحیح ده. ډېر زیات پې توروو نه، ولې چې دا کابلی پلاو ده که نه، دې ته به پیاز ډېر زیات توروئ نه، یعنې ډېر زیات پې فرای کوئ نه، صحیح ده که نه. نو انشاءالله ډېر زبردست طریقې سره دا راځي او ډېر خوندور پلاو راځي. کابلی پلاو خو اسیا مشهور ده، صحیح ده که نه. نو دا انشاءالله اوس فرای شولو، کسې د کلر یې بس لغونې بدل شو، صحیح ده، ډېر به نه بدله. اوس به دې پسې مو انشاءالله کومه غوښه څه ورته خوټولې وه هغه غوښه به دې کې واچئ او کم سے کم 5-6 منټ پورې چې دا دغو غېړیو کې به سره کړي دا غوښه، صحیح ده. نو دا غوښه به اوس دې کې 5-6 منټه فرای کوو. هغه نه بعد چې موږ کوم ټماټر ورته کټ کړي وو که نه، هغه ټماټر به انشاءالله بیا ورکې مکس کوو، صحیح ده. نو دا فرای شوه 5-6 منټ. دا ټماټر مو ورکې واچولو او دا ټماټر به سره لغونې مکس کړي او بیا به څه وکړي چې دا به ور لغونې پرېږدئ چې دا ټماټر ورکې بالکل حل شي، صحیح ده. نو نو دا ټماټر ورکې حل شولو او دې پسې مو کومه یخنۍ بستر وي د غوښې نه بیله، هغه یخنۍ به ورکې اوس کې چوو، صحیح ده. نو دا یخنۍ به ورکې واچئ. یخنۍ که ډېره زیاته وي بیا به ونه لږ پرېږدئ، چاولو په مطابق باندې بچئ، صحیح ده. او دې باندې به اوس کې داسې چال به کوئ چې دا اوبه څه کله وخوټ کېږي هغه نه بعد به بیا ورکې چاول چای وره به دا همداسې پرېږدئ چې دا ښې مزېدارې وخوټېږي دا اوبه. اوبه به خوټ کېدنې شولې ښې مزېدارې. اوس کومې چولې مو ورته پستې کړي 3 غنټې مخکې مو اوبو کې چولې، هغو نه به اوبه تالې کړي او بیا به دې کې ور واچوئ، دشکي کې مکس پې کړي، صحیح ده. ښې مزېدارې طریقې سره به یې ورکې مکس کړي. ریسیپي مو که خوښه وي د ویډیو د سره لایک کو، شیر کو او چینل هم سبسکرایب کو. دا به اوس ښه مزېدارې آرام آرام سره مکس کړي، صحیح ده. چې د یخنۍ ټولو چاولو ته ورسېږي لږ غوندې زیره به ورکې واچو ثابت او بیا به ورپسې ګیس بالکل تیز کړو، صحیح ده. ویلې چې دا اوبه په تیزه انچ باندې به دا وچوو، ویلې چې دا ټول چاولې چې کومې دا بیا په دم باندې پخېږي. او دې ټیم کې به ورکې لږه مالګه چک کړي، که برابر وي خو بس بیا صحیح ده، او که نه وي نو بیا خپلې ذایقې په مطابق باندې به ورکې مالګه ورکې واچوئ. بیا آرام آرام سره بیا دوباره مکس کړي، صحیح ده. دا به اوس وخوټوو چې دا اوبه ورکې لږه وچه شي. نه دا اوبه ورکې وچه شوله، اوبه پاسه نه کومه اوبه وه دا وچه شوله، صحیح ده. لاغنې چولې څه وخوځئ لاندې اوبه ورکې، صحیح ده. بس دې ټیم نه بعد به اوس مو څه کوو چې ګیس به ورته بالکل کم کړي او یا الومینیم فوایل وي یا څه پیپر میپر وي هغه به ورته راواخلې
هغه به ورمې بیا کېږدئ او دې نه مخکې به کوم مویس یا ګجرې څه کومې ورته مو کټ کړي وي هغه مو شکرې کې چیني کې مو ورته فرای کړي هغه به ورمنې په اوسنه واچوئ. صحیح ده. دغې طریقې سره به ورمنې واچوئ او لغنې ورنه که پرېږدئ څه بیا کوم فلیټونو کې کومې چولې چوو هغه منې بیا په اوسنه چول شي ډیکوریشن دپاره. صحیح ده. د دې نه بعد ورمنې پیپر به ورمې کېږدئ او سر به ورمنې کېږدئ بلکل به بند کړي. دا به تقریبا کم سے کم یو 20-25 منټ پورې به دا په دم باندې به اوس پخوئ. صحیح ده. نه دا 20-25 منټ وشولو او اوس به تاسو خپل ریزلټ وکړو. ماشاءالله ماشاءالله ډېرې زبردستې برابرې شوي. واو ماشاءالله وکسئ وای وا دانه بېله بېله پرته ها. نه دغې طریقې سره ښه مزېداره کابلی پلاو پخېږي او ډېر ذایقه دار راځي. ها ویډیو مو که خوښه شوې د چینل د سره سبسکرایب کو. صحیح ده. نو دا ډېرې زبردستې چول